د کورمې په بشارو کې د اتوار پر ورځ د مدګي کلي خلکو له مالیخیلو سره د ځمکې په تنازعات جګړه شوې او چارواکي وایي دا جګړه تر یوې غنټې پس ودرولې چې پکې دواړو خواو پر یو بل د غوټو وسلو استعمال کړی دی. د سیمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر مشال لوډیو ته ویلي د علاقې له مشرانو او سپین روبو سره هغلته ورغلل او دواړه فریقین له مورچو راکوز کړل او زیاتوي په جګړه کې هیڅ داسې ځاني زیان نه دی اورېدلی. که څه هم حکومت دا جګړه ودرولې خو بیا هم دا خطر شته چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب شي ولې چې په یاد علاقه کې پر ځمکه دواړو فریقینو ترمنځ شخړه لا هم موجود ده. د امیر باغ اوسیدونکي او مدني فعال پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي مخکې هم هغلته پر یاد ځمکه جګړې شوي خو حکومت یې ارضي جنګبندي وکړي ولې د شخړې حل لپاره تر اوسه داسې ټوس او مستقل حل نه دی راوستل شوی. کچېره حکومت په دې خوشفهمي کې سارزي جنګبندي وشو دای مو کومې بده دا بالکل کومې بنه دا د بل جنگ ته بل جګړې ته د لیار کولونی یو مخه ده. دلته چې جرګه جوړ شي د جرګې هم فالو اپ نه کیږي چې جنگ جوړ شي د جنگ هم دا ورسته رزل نه کیږي کوم ګرام نه دی چې قانون لوس کې وخت چې ونه مودا یک په کورم کې کوم را هم واقع کیږي چې کوم هم سړی غلطي وکي کوم هم پرې غلطي وکي په کومه غته د سزا ورکړي شي. په کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې په شاملیتي ځمکو له ډېر وختونو راهیسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ داوی روانې دي. په دې کې د مرغۍ چینا میرو کاسا بشرو ګیدو بالشخیل شورکو او تندو شاملیتي ځمکې شامل دي چې ورباندې د ملکیت او قبضو لپاره بار جګړې شوي خو حل یې نه دی راوستل شوی. د پاړچینار یو بل مدني فعال محمود علي جان توري مشال لوډیو ته وایي که حکومت وغواړي چې د شخړې حل راوباسي نو هیڅ مشکل ورته نشته ځکه چې په ضلع کې د ځمکو ریکارډ هغلته موجود دی. دا کمې مسالې چې عمومي تراپی کې دي لکه حل یا بوشاري او مالیخیل تنازع خونریزه تنازع شروع ده. نن دې حواله سره ځان چې ریاست د خپل ځمېداري پوره کړي او کوم ځایو کې چې ریکارډ شته د کاغذات مال شته دي په کار ته چې هغه بیس باندې هغه اصول باندې د دوی ته فیصله وکړي او دې خونریزو فساداتو مخنیوي دی وکړي. بلخو ډاکټر افاق وزیر وايي په بشرو کې د فریقینو ترمن د ژوند په ځمکه کوم شخړه روانه ده د هغې حل لپاره له 2 میاشتو 4 کسیزه جرګې کوششونه روان کړي خو کامیابي ورته نه د ملاو شوی. ډیپټي کمشنر زیاتوي دوی به هغه جرګه بیا ترتیبوي چې د یاد شخړې حل په مستقل بنیادو راوباسي. طارق ورکزی مشال ریډیو پیښور.